کنتم خیر امت تاسو غوره امتی ای اخرجت للناس تاسو استلی شوی ای للناس تخلق د نفع د پاره تأمرون تاسو حکم کوي بالمعروف د نیکی وتنهون او تاسو من کوي عن المنکر د بدینا وتؤمنون او تاسو ایمان لرئ بالله په الله باندې ولو آمنا کچری ایمان راوړی وي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیرا لهم نو دا به ډیره غوره وه د دوی دپاره منهم المؤمنون بعضو د دوی نه ایمان بعضې د دوی نه ایمان راوړونکي وو و اکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه نافرمان وو فاسقانو. دې آیتونو کې د دې امت فضیلت ذکر شوی دی چې تاسو غوره امت یې بهترین امت یې او بهتروالی مو په څه باندې دی چې تاسو د خلکو د نفع دپاره رایستلی شوي یې یعنی تاسو الله رب العزت غوره کړي یې منتخب کړي یې د خلکو د نفع دپاره او خلکو ته نفع رسول څه دي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به خلک نیکو ته رابلئ او خلک په د ګناهونو نه منع کوئ دا د دې امت پهچان دی او دې امت ته چې دا فضیلت ورکړل شوی دی دویمه سپاره کې ذکر شوی دی وکذلک جعلناکم امة وسطا الله وی تاسو ما معتدل امت ګرځولی معتدل ستاسو به هر یو څیز معتدل وي نه پکې افراط شته دی امت کې نه پکې تفرید شته دی معتدل امت د څه دپاره وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس دپاره دې چې تاسو په خلکو باندې په ورځ د قیامت ګواهي وکړئ نو دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت دا په خلکو باندې ګواهي کوي په ورځ د قیامت باندې نوح علیه السلام براشي ما 900 کاله د خلکو ته تبلیغ کړی دی خلک په انکار وکړي چې موږ ته د تبلیغ نه دی کړی نو دا امت په ګواهي وکړي چې الله پاکه بېشکه نوح علیه السلام 900 کاله د خپل قوم ته تبلیغ کړی دی د ورځې او د شپې را بللی دي تیاره کې رڼا کې را بللی دي یوازې ورلتلی دی په جمع ورله دعوت ورکړی دی خو دوی د نوح علیه السلام خبره نه ده منلې نو خلک په اعتراض وکړي چې الله پاکه دا امت خو زموږ نه ډېر وروستو راغلی دی دوی خو په هغه وخت کې نو الله به دوی ته سره د علم وفرمایي چې تاسو خو په دغه وخت کې نه وای نو امت به ورته ووایي چې الله پاکه مونږ نو په هغه وخت کې خو مونږ ته قرآن مجید کې ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته خپلو احادیثو کې ویلي نو نبی علیه السلام براشي په دې امت باندې به ګواهي وکړي چې الله پاکه زما د امت ټیک وي تا د قرآن مجید کې فرمایلي چې نوح علیه السلام 900 کاله تبلیغ کړی نو الله پاک په دې ګواهي دا قبول کړي نو دا اوچت امت دی او د غوروالي وجه دا ده چې دی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي نو یوه مستقل ډله چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دا هو فرض کفایه ده او په امت باندې فردن یعنی خلق الله طرف ته رابلي خو په شرط د دې چې د الله د رابللو علم دی سره دی یو څیز حکم دی ورکوي نو چې دی دوره پوه شي دا څیز فرض دی که واجب دی د علم ورسره وي نو الله هغې به دې هغه څیز ته خلک رابلي او چې د کوم ګناه نه یې منع کړي چې دوره ورته پته شي دا ګناه دی دا حرام څیز دی د دې وجې نه زه د دې ګناه نه منع کوم نو په هغې ورته علم حاصل وي نو مستقل ډله دا فرض کفایه ده چې دا په امت کې ګرځي او خلک چې کوم دی نیکو طرف ته رابلي الله طرف ته خلک رابلي او په هر کس باندې فردن دا کار لازم دی چې دی امر کوي د معروفاتو او د منکراتو نه چې کوم دی منع کوي یو ګناه ستا مخکې کېږي نو که تا سره طاقت وي نو په لاس سره یې منع کړه که طاقت نه وي نو په خولې ورته ووایه دا کار بد دی او که دغه طاقت دې نه وي نو نبي علیه السلام فرمایي چې په زړه کې بد وګڼه چې زه دا کس کار د ګناه کوي وذلک اضعف الايمان او دا د ایمان د ټولو نه هغه کمه درجه نو دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دې امت فضیلت ذکر کړی دی او حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیات په تفسیر کې لیکي چې کم سړی خپل ځان په غوره امت کې شاملول غواړي نو دې د الله شرط پوره کړي د الله شرط څه دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر دې به خلک نیکو طرف ته رابلي او خلک په د منکراتو نه منع کړي ضروري نه ده چې یو سړی د خامخا 4 میاشتې ولګي بهتره خبره ده چې یو سړی 4 میاشتې ولګي د دعوت کار کوي او که دغه چا نه لګول نو اسې یو سړی نیکۍ ته مونږ تاسو رابللی شو په لاره باندې راځو چې ته د مونځ دعوت ورکړو یا یو سړی مونځ نه کوي
نو مونږ لړ شو هغه ته د مونځ دعوت ورکو. چا باندې حج فرض دی او حج نه کوي نو مونږ ته د حج دعوت ورکو. دغه رنګ یو سړی په ګناه کې مبتلا دی نو هغه لړ شو د ګناه نه منع کو. په لاس زمونږ طاقت نشته، دا د حکومت وخت اختیار دی، د هغې سره هغې ته دا اختیار حاصل دی. نو مونږ او تاسو نشو منع کولی ځکه مونږ سره هغه طاقت نشته دی. بیا فساد جوړیږي لکه څرنګه چې زموږ په ملک کې فساد جوړ دی. یو کس قتل وکړي بل کس راپاسي خپل بدل واخلي نو د هغه نورې کورنۍ راپاسي نو د هغه نه 2-3 کسه وولي، نو هغې راپاسي د هغه نه 4 وولي، نو په ملک کې فساد خورېږي په دې سره. خو دا کار په ځای د خلکو حکومت کولی قصاص حکومت اخیستلی نو دا فساد بیا نه جوړېدو. خو دا فساد ځکه جوړ دی چې زموږ سره هغه اختیار شته دی نه او موږ اختیار په خپل لاس کې اخیستی نو په ژبه باندې منه کړو. خو د دې لپاره چل 4 میاشتې چې ولګي نو دا پکې ورته چل وښي چې څنګه به دعوت ورکړي، څنګه به سړی نیکو طرف ته رابلي، څنګه به یو سړی د ګناهونو نه منع کوي. مامون الرشید بادشاه ته چې په سخت کلامۍ سره دعوت ورکو نو هغه ورته وفرمیل چې الله پاک ستانه غوره حضرت هارون او حضرت موسی علیه السلام زمانه زیات او ناکاره فرعون ته چې کوم دی رالیږلي نو ورته فرمیل چې فقول له قولا لینا. هغه فرعون ته چې کوم دی په نرمۍ سره نصیحت وکړه، شاید چې هغه دا نصیحت قبول کړي نو په نرمۍ سره به دعوت ورکړه. نو دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دې امت فضیلت ذکر کړی. تاسو را ایستل شوي یې، تاسو چاڼ شوي یې. یو سړی وي په دې امت کې یو سړی راپاسي هغه وایي چې زه د دعوت او د تبلیغ کار نشم کولی، زه خلک نیکو ته نشم رابللی، زه خلک د ګناهونو نشم منع کولی. وي دروغ وي ځکه کو دا کار نشوي کولی، دا صلاحیت الله په دې کې نه وي ښودلی نو الله به دې امت کې نه پیدا کړو، بل امت کې به پیدا کړي. خو چې دې امت کې الله پیدا کړی دی نو د دې کار لپاره منتخب کړل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کی. مخکنو امتونو انبیاء علیهم السلام دا کار کو چې پیغمبر بلاړو محنت په ختم شو، خلک به گمراه کېدل. اخره کې الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو نو په نبی علیه السلام د ختم نبوت په صدقه کې الله پاک دا کار د هر امتی په ذمہ باندې ولګو. هر امتی به امر بالمعروف کی او نهي عن المنکر وکړي. هر امتی دا ذمہ داری چې څوک ځان د نبی علیه السلام امتی ګڼي نو دی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر. نو دې آیاتونو کې د دې فضیلت ذکر دی چې کنتم خیر امه، تاسو غوره امت یې، اخرجت تاسو را ایستل شوي یې للناس د خلکو دپاره، یعنی د خلکو د نفع دپاره. تأمرون تاسو به حکم کوئ بالمعروف د نیکۍ، وتنهون تاسو منع کوئ عن المنکر د بدۍ نه، وتؤمنون او تاسو ایمان لرئ بالله په الله باندې، تاسو به ایمان راوړئ بالله په الله باندې. نو دلته امر بالمعروف او نهي عن المنکر مخکې کړو او ایمان وروستو کو، حالانکه ایمان مخکې پکارو انساني ذهن خو دلته کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اهمیت ته اشاره ده چې دا دومره اهم ده چې الله پاک جل شانه دلته مخ ته کړی. نو د دې اهمیت ته په دې کې اشاره ده. وتؤمنون بالله تاسو ایمان بلرئ بالله په الله باندې. ولو آمنا کچری ایمان راوړی وي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیرا لهم نو دا به ډیره غوره و د دوی دپاره، ډیره بهتره به د دوی دپاره. منهم المؤمنون بعضې د دوی نه ایمان راوړونکي وو لکه د عبدالله بن سلام رضی الله عنه په شان دي. واکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه فاسقان. نو د اهل کتابو نه د یهود خصوصا د یهودو نه او عموما د نصاراو نه د دې دواړو ډلو نه ډیرو کمو خلکو ایمان راوړی او د هغې وجه دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام پیغمبر دی خو د ضد او د عناد د وجې نه ایمان نه راوړي. کوم سړي په زړه کې ضد وي که نه نو دته الله هدایت نه نصیب کوي. حالانکه دوی خو ناپوهه نه، دوی ته خو ښه پته وه چې د الله پیغمبر دا په حقه پیغمبر دی، خو دوی د ضد د وجې نه، د دنیا طلبۍ د وجې نه، د خپلو مفادو د وجې نه په نبي علیه السلام ایمان نه راوړي. دوی ځکه ډېرو کمو خلکو د یهودو او نصاراو نه ایمان راوړی دی.